हेलो अस्सलाम वालेकुम. زه امجد خان ډاکټر چیک یوټیوب چینل سره تاسو په خدمت کې یو نوی ویډیو یو نوی ټاپک سره حاضر شوم. امید ساتم چې ټول دوستان به خیریت سره وي. دوستانو څنګه چې ما تاسو سره په یو چرګ باندې یو سیریز شروع کړی و او هغه سیریز کې شپږ ویډیوګانې مونږ وکړې. نن دا هغه سیریز دا اومه ویډیو دی او چې څنګه کم نوی مرګري چې مونږ سره اوس شامل شوي دي او دې سیریز کې شاملېدل غواړي نو د دې ډسکرپشن کې چې کوم دی نو ما د ټولو ویډیوګانو لینک ورکړی دی. صحیح شو جي. پوره سیریز ویډیو چې کوم دی هغې ما پوره لینک د دې ورکړی دی او هغه ټولې ویډیو هغه کتلی شي او موږ سره په دې سیریز کې شاملېدلی شي. دا سیریز ما خاص کر هغه خلکو دپاره کړی دی چې کوم چرګې ساتي خو په طریقو نه پوهېږي. هغې هغه ریزلټ نشي اخیستلی کوم چې هغې غواړي او د هغې په وجه باندې د هغې بیا زړه ماچي او هغې هغه شوق ختم کړي. دا زما ډیر خاص ریکویسټ د ډیرو مرګرو په وینا باندې دا سیریز ما شروع کړی دی او دا هغه خلکو دپاره ډیر زیات فایده مند دی کم چې د چرګانو شوق ساتي یا نوي شوقیاني یا دومره علم ورته نه وي نو دا هغې دپاره ما دا سیریز شروع کړی دی او دا هر چا دپاره یو ځل کتل پکار دی پوره سیریز چې د هغې دومره انفارمیشن به وشي هغې ته چې کم سے کم هغه شوق کوي که نه نو شوق به پوره کېږي. شوق چې بیماري کېږي نو د هغې به علاج کېږي. صحیح شو جي. خلک صرف چرګ دې لپاره نه راولي چې مونږ ته انډې والو. صحیح شو جي. دا خو چرګي دا خو کولنګي چرګي دي. دا خلکو شوق سره نور دغه لپاره دا ګران خلي دې د وجه خلي چې خپل شوق په پوره کړي. دوستانو په هغه سیریز کې چې کم پهله نمبر ویډیو موږ اپلوډ کړه هغه په دې باندې و چې کله چرګ انډې نه اچي. دویم نمبر ویډیو موږ په دې باندې وکړه چې کله انډې شروع کې هغه بیا ماتوي او سکیه. دریم نمبر مونږ دا ویډیو کړه چې کله چرګ انډه روړي نو د هغې د سټور کولو صحیح طریقه څه ده. صحیح شو جي. څلورم نمبر ویډیو مونږ بیا دا وکړه چې کله چرګ انډې روړي پوره کړي او هغه بیا کړوکه شي نو ما درته بیا په انډو باندې کینولو صحیح طریقه ښوولې وه. څلورمه ویډیو مونږ په هغې ډاونلوډ کړه. پنځمه ویډیو مونږ په دغه باندې اپلوډ کړه چې کله چرګ په انډو باندې کیني کړوکه شي نو هغې له بیا د خوراک ورکولو طریقه څه ده. شپږم نمبر بیا دا چې کله چرګه بچي روړي نو هغې له به پیله مونږ څه ورکوي. صحیح شو جي. دا د هغه سلسلې نن چې کوم دی نو دا اومه ویډیو ده جي. صحیح شو جي. اومه ویډیو ده او ډېر اهم ویډیو ده او ما تاسو ته ویلي چې د ټاپک نه اوس بالکل تاسو ځان نه دغه کوئ ما ویډیوګانې به بالکل نه مس کوئ ځکه چې اوس کوم ویډیو راځي نو هغه ډېر په اهم ټاپک باندې دي. څنګه چې د بهار موسم راشي هر سړی دې ته انتظار کوي په دې کې چرګو نه بچي وباسي او څنګه چې دا تاسو ګورئ 15-20 ورځو ته ورسي ای باندې بیا بیماریانې شروع شي. بیماریانې پې شروع شي هغه مړه کېږي. هغه څه وجه مین وجه دی چې خلک ورته ویکسینیشن نه کوي. هغې د فیډ خیال نه ساتي. هغه په دې نه پوهېږي چې زه دې له پیله خوراک زه څه ورکړم. څنګه چې زما لاست ویډیو چې کومه ده نو هغه تاسو وکتله چې چرګوټو پیله خوراک څه شی وي نو هغه خلکو ډېره زیاته خوښ هم کړه او ما ته ډېر ښه کمنټس هم وکړه. زه را ټولو شکریا ادا کوم. نن ویډیو ده د ویکسینیشن باره کې دي. د هر چا د ویکسینیشن کولو خپلې خپلې طریقې دي. څوک هفته پس کوي، څوک 15 ورځې پس کوي، څوک میاشت پس کوي، څوک 2 میاشتې پس کوي. زما چې کوم خپل پرسنل دغه دی ایکسپیرینس دی او زه خپل ویکسینیشن په کم شیډول سره کوم دي نو هغه نن تاسو سره شیر کوم دي. ما تاسو وی څوک یو میډیسن ته اډوایس کوي، څوک بل میډیسن سجیکټ کوي، څوک کم میډیسن یا دی څوک څه کوي. خو زما چې کم خپل طریقه او زما خپل تجربه ده زه به تاسو سره هغه شیر کوم دي. د چا دغه ته به غلط نه وایي بس در چا خپل سوچ دی مطابق چلی. خو ټول مین مقصد دا دی که نه چې مونږ دا څه کار کوو دا خدمت کو دې دپاره کوو چې موږ د چرګانو او د چرګوټو هغې حفاظت وکړو د مرګ نه بچ کړو. او دا یو صدقه جاریه هم ده جي. که موږ یو مدد کوو او یو هیلپ کول غواړو د خلکو نو هغې الله موږ ته اجر راکوي جي. او تاسو په دې اجر به تاسو ته هله میلاویږي چې کله تاسو دا ویډیو خپله هم وګورئ او خپل په خاندان کې یا مرګرو کې داسې شوقیان وي چې هغه د چرګو شوق ساتي، چوکور شوق ساتي، تیترانو شوق ساتي. صحیح شو جي. یا د طوطیانو شوق ساتي
هغې د ټول دا ویډیو تاسو شیر کوئ او ورته ووایئ چې دا ویډیو وګورئ نو چې هغې ته پکې فایده ورسي او د هغې ځناور د مرګ نه بچ شي نو هغې تا ته هم ثواب میلو شول او ما ته هم ثواب میلو شو جي زما خو خپله دا نیت دی جي په یوټیوب باندې څوک هم خپله تجربه هر 100% چې کم دی که نه نه شیر کوي جي ځکه هر سړی بس خپله غواړي چېرې زه هغه علاج وښیم چې کم دغې صرف ویډیو پې جوړوي خو ما تاسو سره پیله نه وعده کړې وه چې زه کومه ویډیو اپلوډ کوم نو د هغې به تاسو ته بیا د ثبوت هم ښیم جي او باقاعده ما تاسو ته ښولی دي جي صحیح شو جي څنګه چې ما په هغه باندې ویډیو جوړه کړې په خوراک باندې فارمولې باندې او ماشاءالله هغه د خلکو ډېره زیاته خوښه شوله هغه ویډیو ډېره په ټاپ باندې روانه ده او ډېر ښه ښه کمنټس پې هغې باندې خلک کوي او د هغې رزلټ ما تاسو ته په هماغه ویډیو کې ښولی جي نن راځو چې ټاپک طرف ته جي نن ټاپک دی ویکسینیشن باره کې جي ویکسینیشن باره کې دی ویکسینیشن خلکه اریانې چې ویکسینیشن به څنګه کوو جي بعضې خلکه ښیي چې یاره ګیلمون پکار دی جي ګیلمون فایدې ډېرې زیاتې دي خو دوستانو زه دې سره اتفاق په دې نه لرم چې ګیلمون چې کوم انجکشن دی هغه ډېر زیات ګران دی هغه د هر چا د وس کار نه دی جي هغې قیمت 2500 نه واله 4000 روپۍ پورې دی جي صحیح شو جي هغه خلکو دپاره دی چې چا سره زیات بډز وي جي زیات بډ مطلب دا دی چې مطلب هغې سره 400-500 دانې وي جي یا 1000 دانې وي نو هغې دپاره هغه انجکشن بالکل صحیح دی اوس هر سړي په کور کې شوق کړی دی خو لږ لږ دی ورسره 5 دي 10 دي هغې دپاره ګیلمون هغه نشي افورډ کولی جي بل ګیلمون چې کم دی نو د هر چا د وس کار دی نه جي ډېر دغه دی فایدهمند چیز دی بالکل فایدهمند دی 100% رزلټ ورکوي جي خو زه ما تاسو ته ویل چې زه به تاسو ته هغه علاج ښیم چې کم تاسو ته په اسانه کولی شي زمونږ مین مقصد چې کم دی هغه دا دی چې موږ د ځناور زندگی بچ کړو جي زموږ مین مقصد دا دی جي صحیح شو جي زه چې کم انجکشن کوم او د هغې رزلټ ماشاءالله ډېر ښه ماته میلاویږي نو هغه دی انډي لسوټه هغه انجکشن دی پوه شو جي چې کم هر ویټنري هاسپټل کې چې کم دی هغې کې میلاویږي ښه جي نو ما تاسو ته وویل چې زه تاسو ته هغه علاج ښیم چې کم ارزان هم وي او اسان هم وي چې کم ستاسو او د هر انسان د وس کولو په مطابق وي جي صحیح شو جي نو زه کم انجکشن لګوم نو راځي تاسو ته زه اوس انجکشن ښیم چې زه کم انجکشن استعمالوم او د هغې رزلټ چې کم دی بالکل 100% وي جي اوسه پورې میلاویږي جي صحیح شو جي نو زه هم تاسو سره خپل تجربه شیر کوم جي او راځي تاسو اوس ښیم چې کم انجکشن دی ښه جي دا چې کم تاسو ته ښکاري جي دا دوه دغه جي نو زه تاسو ته اوس انجکشن هم ښیم جي او دا ډریپر دی دا وګوره جي دا میلاویږي تیار ویټنري والا سره میلاویږي جي پېښ ولې دا ډیسل واټر دی دې کې موږ د انجکشن په دې کې خولی دی او دا بیا په دې کې چې مکس کولو طریقو دا ټول طریقه زه تاسو ته بیا ښیم پیلر ته دا ښیم جي دا چې کم دا یو ډریپر دی نو دا د 1000 چرګانو دپاره دا کافي دی جي څنګه چې پې دا لیکلي 1000 ډوزز دپاره پوه شئ دا چرګوټو دپاره هم دی وګورئ جي صحیح شو جي تاسو به یو دا واخلئ ورسره جي بل دا چې ډېر احتیاط به کوئ تاسو وایي که نه اکثر خلک وایي چې د انډي لسوټه رزلټ نشته جي نو زه دلته کې تاسو ته لږ شانتې ډیټیل د دې درکړم چې انډي لسوټه چې کم دی نو دا ډېر یو خطرناک انجکشن دی جي خطرناک په دې دی چې د دې معمولي ټمپریچر سیوا سره دا ایکسپایر کېږي د لګولو مګولو بیا هېڅ فایده پاتې نه شي جي دا به تاسو ډېر احتیاط کوئ جي چې دا کلم تاسو روړئ نو دا به ویټنري هاسپټل چې کم وي نو هغې له به په ووره کې روړئ جي چې ووره نه وي او د ووره نه بغیر د انجکشن ته له څوک هم درکوي بالکل مه روړئ هېڅ فایدې نشته بیا جي په دقه وجه باندې بیا خلکو ته رزلټ نه میلاویږي هغوی چېرې ما ورته ویکسینیشن کړی وی خو هغه رزلټ ما ته میلو نه شولو جي دا تاسو ته څنګه ښکاري تاسو زه اوس ښیم جي دا ګورئ جي تاسو ته دا هغه ښکاري جي دا وګورئ جي دې کې دا انجکشن دا دی په ووره کې پروت دی صحیح شو جي دا انجکشن دی جي دا جي دا تاسو ته به نامه هم راځي جي دا سپیشل جوړ دی جي نیوکاسټل ډیزیز ویکسینیشن صحیح شو جي کم چې ورته مونږ انډي لسوټ هم ورته وایو جي صحیح شو دا به په داسې ووره کې روړئ په دا به داسې ووره کې روړئ او دا به د ډېر خیال به ساتئ احتیاط به کوئ چې د دې لګولو چې او جوړولو طریقه او د ټول استعمالولو طریقه ټوټل 30 منټس ټایم وي جي
نیمه ګنټه کې به دا ټول دا به انجکشن جوړی بم، دا به ویکسین لګی بم ورته او دا به ایکسپایر کیم بم. یو خطرناک ایک وایرس جوړ شي دی نه جي. صحیح شو جي. نو دا به تاسو دا کوئ. ډېر خلک دا احتیاط نه کوي. دویمه خبره جي دا ده چې دا به د ورځې بالکل نه کوئ. دا به په داسې ټایم کوئ چې نور نه وي جي، یا د ورځې چې به کوئ نو وریازه وي، موسم یخ وي، دا به یخ موسم کې دا انجکشن کوئ جي. او بیا به هم په ویدن 30 منټس کې به دا تاسو انجکشن کوئ او ویکسینیشن به هم کوئ ورته جي. زیات خلکو په وجه باندې په دې کې دغه کېږي دا چې هغه دا ټایم ته سیوا واخلي، دا روباسي او په زر زر ته جوړولو په وجه باندې چې کم دی ټایم سیوا شي هغه ایکسپایر شي، هغه بیا هغه ریزلټ ورنه کړي. په ذهن کې دی چې ما ویکسینیشن کړی دی خو دا ویکسینیشن نه دی جي. په دې وجه باندې د اینټي لاسوټا باره کې د خلکو ډېر غلط دغه دی جي. صحیح شو جي. دا انجکشن زه د سر نه کوم جي. صحیح شو جي. او ښه ښکلی ریزلټ پکې میلاویږي راته. راځي تاسو زه اوس ښیم جي د دې جوړولو طریقه به څنګه جي. دا دغه به تاسو زر زر کوئ ځکه نور دی او نور کې ما تاسو ته وویلې که نه چې دا ډېر زر ایکسپایر کېږي، نو دا جوړول به مونږ ډېر زر زر کوو. دا چې دی دا اوس زیات دی جي. دا 1000 دغه دپاره دی. ستا چې څومره بډز دي د هغې مطابق ته جوړ کړه. نور چې کم دی نور توی کړه جي. دا مونږ لږ کمو. صحیح شو جي. دا مونږ کم کو. صحیح دی جي. دا مونږ دومره وساتلو جي. ولې چې زنګ پرندې چې کم دي که نه د دومره دا والا کافي د هغې دپاره جي. انجکشن ما په غوره کې ساتئ. غوره په طرف دې کې دې ساتئ. دا به دې کې واچوئ. صحیح شو. ښه جي. دا اوس زموږ ویکسین تیار شو جي. اوس د ورکولو څه طریقه ده جي. زما چې کم دا چرګوټی دی جي. دا وګورئ. دا اوس دی دا تاسو ته ښکاري چې دا د 2 میاشتو دی. صحیح شو جي. نو دې له مونږ په سترګو کې یو قطره اچوو جي. طریقه دا ده. دا ګورئ تاسو ته ښکاري. صحیح شو. دا واچول ورته بس دا سترګه دغه کوي لګیا دی جي. بس دا طریقه ده جي. دا اوس د 2 میاشتو دی جي. دې له مونږ سترګه کې یو قطره واچوله. پیلو د 15 ورځو نه واله چې څومره غټي د 2 میاشتو پورې 15 ورځو نه واله تر 2 میاشتو پورې تاسو چې کوم دی په سترګو کې ورته یو قطره اچولی شي. که ضروري وي یو ورته په خوله کې هم اچولی شي. صحیح شو جي. دا و د 2 میاشتو جي. دا تاسو چې کم ښکاري. صحیح شو جي. اوس راځئ نورو ته اچوو جي. دا چرګوټي چې کم دي جي دا د 20 ورځو دی جي. صحیح شو. 20 ورځو والا ته هم یو قطره به اچوي جي. ما خو تاته د 15 ورځو نه والا تر 2 میاشتو پورې ورته یو قطره اچوئ. صحیح شولو. خلک داسې هم کوي. بعضې خلک داسې کوي چې پیله میاشت کې ورته یو قطره اچوي، دویمه میاشت کې ورته 2 قطرې اچوي، دریمه میاشت کې ورته 3 قطرې اچوي. څه هېڅ به دغه پکې نشته. مین مقصد دا دی چې تاسو ورته ویکسینیشن کوئ. هر یو چرګوټي ته به کوئ. اوس موږ دا چرګوټي رانیسو او دې ته موږ ویکسینیشن کوو. دا زما هغه چیته کم چرګ دی جي. دا د هغې بچي دي جي. اوس دې ته موږ دا ویکسینیشن زر زر کوو جي. او زه تاسو ته ښیم دغه رنګ به تاسو ټول چرګوټي رونیسئ جي. دا طریقه ده جي. سترګه به ورته کولو کوئ او یو قطره به ورته په سترګو کې دا سترګه به ورته تر هغې پورې نه کوئ څو پورې دا پوره سترګه دا جذب نه کېږي. دا که تاسو ته ښکاري.
دا به تر هغې پورې نه پورې څو پورې دی دا دغه کړی نه وي. صحیح دی جي. دا ګورئ جي ډېر خلک دې ځای کې هم دا دغه کتره واچي هغه لاندې پروزي یا کتره واچي دې سترګه کې نیولې ده جي. دا به تاسو یې پورې نه پرېږدئ څو پورې دی دا کتره چې کم دی دا د وجې دې سترګو کې تېره شوې نه وي. دا اوس وګورئ جي وشو جي. صحیح شو. دغه رنګ به تاسو ټول چرګوټو لپاره وکئ یو به هم نه پرېږدئ جي. ښه دوستانو نو دا تاسو وکتل مونږ یې ټولو ته سترګو کې یو کتره واچوله او انشاءالله دې چې بیا نیکسټ دغه کوو که نه ویکسینیشن بل کم کوو بیا به تاسو زه وایم چېرې نیکسټ ویکسینیشن به کم یې وکړو. دا وګوره مونږ ویکسین ټول استعمال کړو او هغه مونږ بیا ختم کړو. پوه شو جي. به ډېر لرې واړوئ ځکه دې نه بیا زار جوړېږي نیمه ګنټه پس. صحیح ده هغه خپله یو بیماریانو دغه کوي لګوي پیلاوي جي. نو مونږ یې ټولو ته یو کتره واچوله. عموما خو چې دا انډي لاسوټه چې کم انجکشن دی دا چې تاسو وکئ نو دې 45 ورځې ډیوریشن وي. 45 ورځې پس به بیا تاسو دا دوباره کوئ. صحیح شو جي. ما خو بیا په ویډیو کې ما تاسو نه هیر شو چې تاسو ته بیا یو ریکویسټ دی جي چې زما چینل په یاد سره سبسکرئب کوئ او زما ویډیو لایک کوئ شیر کوئ جي او خپل ښه کمنټس کې مې یادوئ. په ویډیو کې چې کم ځای کې کمی شوي یې هغې دپاره زه معذرت غواړم جي او په کم ځای کې څوک نه پوه شوي نو ما نه بلکل تپوس کولی شي جي. دا ما تاسو ته اسانه طریقه وښوده جي او امید ساتم چې دا ویډیو به تاسو لازمي خوښه شي جي. انشاءالله په دې سیریز کې ما سره شامل اوسئ. دا بچي چې انشاءالله دا اوس د 15 ورځو دی جي. د دې اوس نیکسټ فیډ باندې ویډیو را روانه ده پېښه جي. ډېر اهم ویډیو ده جي. ډېر موسم مطابق ویډیو ده جي او خبره چې ډېر سپیشل ویډیو ده جي. نو تاسو زما چینل سره ټچ اوسئ جي او زما چینل بیا درته وایم یو ځل یاد سره سبسکرایب کوئ جي او شیر کوئ جي او زما په ډاکټر چیک نامه باندې په فیسبوک کې اکاونټ هم شته دی جي پیج هم شته دی او ګروپ هم شته. تاسو هغه ما سره جوین کولی شئ. خپل دعاګانو کې یاد ساتئ. الله حافظ.